बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम زما وروڼو نن سبا زمونږ ډېر ملګري وروڼه داسې دي چې هغه په سوشل میډیا باندې او په یوټیوب باندې چې دی نو خپل چینل کولو کړی دی او د هغوی مقصد د ډېرو کسانو به پکې ښه مقاصد ومي خو زیاتتر چې مونږ کوم ویډیوز ګورو نو په هغې باندې وي میوزیک په بیک ګراونډ کې چلی یا د هغې سره څه ګانه وغیره چلی او دا د دې دپاره یي د چینل مقصد خو دغه یي چې یاره مونږ یې پیسې وګټو یا پبلیسټي مونږ ته میلاو شي مشهور شو نو دا چینل ټیک ده دته خو په چې څومره خلک یې ګوري هغه ته چې دی نو څه پیسې راشي لکه په 1000 ویوز باندې دوی ته کم از کم یا 2 ډالره 3 ډالره چې هر څومره ورته میلاویږي مطلب 200-300 روپۍ شوې 400 روپۍ شوې هغه ورته راشي خو د دې په بدل کې چې دی نو که دا 1000 کسانو ګوري نو د هغې 1000 کسانو موسیقي اورېدل چونکې ګناه ده او هغوی یو ګناه وکړه نو په هغه ګناه کې ورسره دې شریک شو نو دا یو داسې پروسس دی چې دا نه ختمیږي تر څو پورې چې دغه ویډیو په دې سوشل میډیا او په دې یوټیوب باندې موجود وي نو چې څومره کسان یې ګوري هغومره کسان په هغه ګناه کې به دې شریکېږي او د دوی حصه به پکې جوړېږي ټیک ده چې دته به لږې پیسې راځي خو د هغې لږو پیسو دپاره دی ډېر زیات ګناهونه هم په خپل اکاونټ کې چې دی هغه ایډ کوي نو تاسو ته زمونږ دا یو درخواست دی چې ټیک ده خپل یوټیوب چینل چلوئ خو په هغې باندې داسې ویډیوز مه شیر کوئ چې په هغې کې میوزیک وي او ستاسو هغه پیسې چې وي که ستاسو مقصد ښه وي او تاسو پکې دغه میوزیک واچوئ نو هغه ښه مقصد هم ستاسو په بد دغه کې بدل شي نو دا خپل ښه کار که هم څوک کوئ نو د میوزیک نه لږ پرهیز وکئ په ویډیوز کې میوزیک مه انکلوډ کوئ نو دا ده چې کم کسان چې ګوري نه به د هغوی ګناه کېږي نه به تاسو ورسره په هغې ګناه کې شریکېږئ او ستاسو چې د چینل نه کولول هر څه مقصد یې هغه به په ښه طریقه سره پوره کېږي